أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا کچریتا سوزان اوساته کبائر ما دلویو اغا گناهوننا تنهون عنه چې تاسو منکولی شی د هغینا نکفر عنکم سیئاتکم نمون با اوریجو ستاسونا گناهون ستاسو وندخلکم آمون با داخل کو تاسونرا مدخلا کریما زید داخل ولو د عزت تا. آیت مبارکه کې بیان دی چې تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ. چې کله تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ نو صغیره ګناهونه به موږ خود به خود تاسو ته معاف کو. د کبیره ګناهونو نه اجتناب کول د هغې دوه فایدې دي. یو دا چې ستاسو صغیره ګناهونه به الله تعالی تاسو دقه شانتې معاف کړي او تاسو به الله تعالی د عزت ځای ته چې جنت دی هغې ته به هم داخل کړي. مخکې آیت مبارکه کې د دو کبیره ګناهونو نه منع وشوه. د چا مال په ناحقه طریقې سره خوړل چې دا کبیره ګناه دی او یو انسان بغیر د ګناه وجل دام کبیره ګناه و. نو دلته د کبیره ګناهونو ذکر کی چې تاسو ځان د کبیره ګناهونو نه ساتئ نو واړه ګناهونه به الله تعالی خود به خود معاف کی او فایده به دای چې تاسو به د عزت ځای ته به داخل شئ. کبیره ګناه څه ته وایي؟ نو کبیره ګناه هر هغه ګناه ته وایي چې په هغې باندې د الله له طرف نه وعید راغلی وي، دمکی راغلی وي د عذاب او د سزا، یا هغې باندې الله تعالی لعنت ویلی وي چې کم انسان داسې کار کوي په هغه د الله تعالی لعنت دی. لکه په دروغو باندې د الله تعالی لعنت دی، په ظلم باندې د الله تعالی لعنت دی. نو په یو ګناه چې د لعنت ذکر راغلی دا کبیره ګناه دی. یا په هغې باندې حد مقرر شوی دی، لکه د زنا دپاره حد دی، د غلا دپاره حد دی، په چا تهمت لګولو باندې حد مقرر شوی دی. چې په کم یو ګناه باندې الله تعالی حد مقرر کړی دی هغه هم کبیره ګناه دی. یا هر هغه ګناه چې د سپکوالي په اراده باندې وکړی شي چې پروا یې نه ساتي، بې باکانه انداز کې وکړي اړو د الله نه یره دیني او ګناه دې وکړو نو دا هم کبیره ګناه دی. د کبیره ګناهونو باره کې علماو تعریفونه مختلف کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دو درې تعریفونه راغلي دي. یو تعریف دا کړی دی چې کل ما نهى الله تعالی عنه فهو کبیرة. وی کبیره ګناه هر هغه ګناه ته وي چې دا نه الله تعالی منع کړي چې داسې مه کوه او دې یقین دا کبیره ګناه دی. دویم تعریف دا کړی دی چې کل ما عصی الله تعالی فیه. وی هر هغه ګناه چې پای کې د الله تعالی نافرمانی وکړې شوه وی دا کبیره ګناه دی. او بل تعریف داسې کړی دی چې کل ما ورد علیه وعید نار. وی هر هغه ګناه چې هغې باندې د الله له طرف نه د جهنم او د اور او د سزا دمکی راغلی ده، یا پې د الله تعالی د عذاب دمکی ده او یا پې لعنت وی دا کبیره ګناه دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی کچره کبیره ګناه پیژندل غواړي وی سورۃ النساء د سر نه شروع کا. وی د سورۃ النساء د لومبني آیت نواله تر 33 نمبر آیت پورې چې څونه ګناهونه ذکر شوي دا ټول کبیره ګناهونه دي. ذکر دینا قرآن کریم منع کړی دا د یتیم مال مخوره، نو د یتیم مال خوړل دا کبیره ګناه دی. دارنګې یتیمانانی جنکۍ د هغې میراث مخوره، هغه ایله ورکه نو که خورې دا کبیره ګناه دی. دا څومره چې د شعورونه تر دې ځای پورې ذکر شو چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ،
نو دا هغه کبیره ګناهونه دي. نو د کبیره ګناهونو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نم په روایتو کې مختلف ذکر راغلی دی. ټول لوی کبیره ګناه الله سره شریک جوړول دي. اشراک بالله دا د ټولو نه لوی ګناه دی. دین لوی ګناه بل نشته چې انسان چیرې الله سره شریک جوړ کړي، حالانکه الله پیدا کړي او شریک وسره بل څوک جوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلف روایتونو کې نور ذکر هم راغلی دی، لکه د یو انسان ناحق قتلولو، سحر کولو، دارنګې په دروغ باندې قسم خوړلو، او دارنګې د مور او پلار نافرمانی کولو او زنا کولو. دا ټول کبیره ګناهونه دي، په مختلفو موقعو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بیان شوي دي. علماء په کتابونو هم لیکلي دي د کبیره ګناهونو باقیره فهرست جوړه چې څونه دي، د چا څومره او چا څومره. خلاصه خبرې دا شوه چې کبیره هر هغه ګناه دی چې انسان پروا یې ونه ساتي او بې باکانه انداز کې وکړي، به دا کبیره ګناه دی. یو وړوکی ګناه چې بار بار یې کوي او پروا یې نه ساتي، په لاپروایۍ سره یې وکړي، دین بیا کبیره ګناه جوړ شي. هر یو ګناه چې هغه ګناه دی د الله تعالی هر یو نافرمانی کوله ده او که لویه ده، نه پکارو. دا چې کبیره او د صغیره دا فرق علماو کړی دی، نو دا د دې ګناهونو په خپل منځ کې مقابله کړی، دا لوی دی او دا واړه دي. باقي چې الله ته نسبت وکړي نو بیا خو وړه نافرمانی ده او غټه نافرمانی ده. د الله تعالی چې شان څونه لوی دی نو د هغه خو معمولي نافرمانی هم نه پکارو، او که صغیره هم نه چې هغه ته یې ګوري بیا کبیره ګناه ګرځي. او دا ګناهونه چې خپلو منځ کې یو بل سره مقابله کوي نو بیا څه لوی دي او څه واړه دي. دیو جنا امام ابو اسحاق الافراینی وی د مړه د الله تعالی هر یو نافرمانی چې را بس دا کبیره ګناه دی. او دې مثال داسې دی لکه اور دی، نو لږ اورم خطرناک دی او ډېر هم خطرناک دی. بعد اوقات د لږ اور نه ډېر لوی نقصان وشي او د غټ اور نه خاص نقصان کیږي. یا علماء بل مثال ورکړی دی، وی لکه لړم دی نو کړو کې دی او که غټ دی نو خطرناک خو دواړه دي او موزي خو دواړه دي. دارنګې ګناه کړو کې دی او که غټ دی نو نقصان دی خو دی. خو آیت مبارکه کې الله جل شانه وعده کړې ده چې تاسو د لویو ګناهونو نه ځان ساتئ، اجتناب وکړئ، دای نه ارتکاب یې مه کوئ. چې تاسو لوی نه ځان ساتئ بیا چې کوم واړه ګناهونه دي هغه ته الله تعالی خیر دې معاف کړي. واړه ګناهونه په نورو خبرو معاف کیږي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، ترمذی شریف کې روایت دی چې انسان چې کله اودس کی او صحیح طریقې سره اودس کی نو د در بدن ګناهونه دنه دوړيږي. تر دې چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کم ګناهونه د پسترګو باندې کړی دي نو د سترګو ګناهونه چې کله دې مخ باندې وبواچی او دا وب کله کته پریوزي نو اوبو پریواتو سره ګناهونه کته پریوزي. او یادا چې کوم اخیرانه قطره د مخ کته ورزيږي نا ګناهونه وسره مو ورزيږي. او دارنګ چې کله انسان لاسونه وینځي چې په لاس باندې وبواچولې او په دې لاس د سونه ګناهونه کړی دي نا وب چې د کته ورزيږي نو ګناهونه وسره کته ورزيږي. اخیره کې نبی علیہ السلام وی حتی یخرج نقیا من الذنوب، او دس ختمې دو سره دا سړی د ګناهونو مکمل پاک شي. نو په اودس سره د انسان ګناهونه معاف کیږي. انسان چې هر پیر اودس کی د ګناهونه دې سره معاف شي. نو د یو اودس او د بل اودس په میانس کې چې د سونه واړه ګناهونه کړي هغه د اودس سره معاف شي. دارنګه د امونس چې دی نو د امونزم د مخکنو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي. تا یو منځ کو بیا ورپسې بل منځ کې د دوه منځونو منځ کې چې کوم ګناهونه وشو دا الله تعالی د منځ د برکت معاف کړي. خو دې حدیث کې نبی علیہ السلام یو قید لګولې دی چې یو منځ د بل منځ پورې د ګناهونو کفاره ګرځي، خو په شرط د دې چې د کبیره ګناهونو بزان ساتي. مجتنبت الکبائر لفظ نبی علیہ السلام ویلې دی چې دا دوه منځونه د ګناهونو کفاره ګرځي، خو په شرط د دې چې ته ځان د کبیره ګناهونو نه ساتي. نو مطلب یې څه شو؟ کته کبیره ګناهونه کې او معافي نه غواړي بیا کته منځونه کې نو منځونه د قبليږي، خو دا منځ د صغیره ګناهونو کفاره بیا نه ګرځي. ځکه نبی علیہ السلام چې کم قید لګولې مطلب دا دی
چې ته به ځان د لوی ګناهونو نه ساتې نو واړه به معاف کېږي. چې ته لوی نه ځان نه مچ کوې نو واړه بیا نه معاف کېږي، اگر چې ته لمونځ کوې اگر چې ته اودس کوې. نبی علیه السلام فرمایي د جمعې دا لمونځ چې دی یو جمعې تر بلې جمعې پورې په دې اوو ورځو کې چې انسان نه کوم ګناهونه وشي دا جمعه هغې لپاره معافي وګرځي، معاف کړي ورته. دارنګې رمضان شریفو یو رمضان او بل رمضانو د دوه رمضانونو منځ کې چې انسان نه څونه ګناهونه شي خو واړو هغه د رمضان د برکته معاف شي. دا ټول روایتونه په خپل ځای صحیح دي، خو مطلب د دا دی چې کبیره ګناهونه به د سره کېنه او که د نه وشو نو معافي به فورا غواړي. نو بیا واړه ګناهونه په اودس سره معاف کېږي، په مونځ سره معاف کېږي، د جمعې په مونځ سره معاف کېږي، په رمضان شریف سره معاف کېږي. او دارنګې عمره یو عمرې نه پس بله عمره کولو د دې منځ کې ګناهونه په عمرې سره معاف کېږي. خو شرط دا دی چې د کبیره ګناهونه به ځان ساتي او که د نه کېږي نو فورا معافي به غواړي. او که چېرې ته کبیره ګناهونه کوې او مسلسل یې کوې او معافي نه غواړي نو بیا دا ټول اعمال که ته کوې نو په دې سره ستا هغه صغیره ګناهونه هم بیا نه معاف کېږي تر څو چې تا کبیره ګناهونه پرېښودي نه دي، اجتناب دې نه دی کړی او د هغې نه معافي او تلافي دې نه راکړې. او که انسان د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي او بیا دا ټول اعمال کی او د ګناهونه بیا واړم نشته نو بیا به څه معاف کېږي؟ نو بیا ول الله تعالی درجات بلندي، که صغیره ګناهونه یا به معاف شي او که نشته نو بیا د دې ګناهونو په ځای ول الله تعالی درجې بلندي، ثواب ول ورکي، اجر ول ورکي. ان تجتنبوا کچرې تاسو ځان وساتئ، اجتناب ډډه کولو ته وي، ځان ساتلو ته، پرېښودلو ته وي. ان تجتنبوا کچرې تاسو ځان وساتئ، اجتناب وکئ کبائر ما د لویو هغه ګناهونه، کبائر جمع د کبیرتون دا لوی ته وي، لوی هغه ګناهونه تنهون عنه چې تاسو منع کولی شئ عنه د هغې نه، الله تاسو منع کړي چې دا به نه کوئ. کل ما نهى الله تعالی عنه هر هغه ګناه چې دی نه الله تعالی منع کړي را چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ نو د هغې نه که چې تاسو ځان ساتئ نو نکفر عنکم سیئاتکم چې کله تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ د هغې یو فایده به دا وي چې موږ به معاف کړو تاسو ته، موږ به وریجو عنکم د ستاسو نه. تکفیر کفاره ویل کېږي ریجولو ته او پټولو ته، نو موږ به وریجو د ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو. دلته کې سیئات مراد واړه ګناهونه دي، د لویو نه تاسو ځان وساتو نو واړه به راته موږ معاف کړو. سیئات جمع د سیئتون ده او ګناه ته سیئه ولې وایي؟ ساء یسوء خفه کولو ته وي، غمجن کولو ته وي. دې ګناه ته ولې سیئه وایي؟ دا به سړی غمجن کي او خفه کي به چې کله دې وبال او سزا کله انسان ته ملاویږي انسان به غمجن شي، خفه به شي، ځکه ورته سیئه ویل کېږي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو، دې وړو ګناهونو ته قرآن کریم سیئات وایي، یعنې دام معمولی مه ګڼئ، دام ګناه دی به هر حالو خو د الله تعالی فضل به احسان به چې دا ورته الله تعالی معاف کړي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. د ګناه دپاره څلور الفاظ راځي په عربی کې، قرآن او حدیث کې څلور قسمه الفاظ د ګناه دپاره استعمال شوي دي. یو معصیت او دویم سیئات او دریم خطایا او څلورم ذنوب. په دې کې دا معصیت چیرې دا لوی ګناه دی، کبیره ګناه دی، او دا سیئات واړه ګناهونه دي. دارنګې ذنوب او خطایا دا واړه ګناهونه ته وي او معصیت غټ ګناه ته ویل کېږي. اگر چې بعض اوقات د غټ ګناه دپاره ذنوب لفظ هم راشي، سیم راشي، خطایا هم راشي، لیکن عام طور باندې معصیت د غټ ګناه دپاره استعمالیږي او دا نور درې الفاظ سیئه، خطایا او ذنوب د وړو ګناهونو دپاره استعمالیږي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. نو مطلب دا شو که یو انسان د لوی ګناه نه ځان نه ساتي نو بیا ګورې واړه ګناهونه نه معاف کېږي. بل دا قید هم حدیث آیت یو بل سره یو ځای کې دا قید هم لګېدلی دی چې د کبیره ګناهونو نه به ځان ساتي او فرایض او واجبات به ورسره پوره کوي به.
فرایض او واجبات به پوره کې، اوامر به پوره کې او د کبیره ګناهونو به ځان ساتي، نو هغې به واړه ګناهونه معاف کېږي. لہذا که یو انسان صرف د ګناهونو ځان ساتي خو نیک اعمال نه کړي، فرایض او واجبات نه پوره کړي، نو فرض حکم پرېښودل دا پخپله لوی ګناه شو. یو انسان که فرض عمل پریزي، نو دا فرض عمل پرېښودل دا پخپله یو لوی ګناه شو، کبیره ګناه شو. مثال په طور مونځ دی، یو انسان مونځ ونه کو، د پخپله لوی ګناه وکړو، نو دا د کبیره ګناهونو به ځان ساتي او فرایض به پوره کوي په خپل ټیم باندې، واجبات به پوره کوي. بیا د الله تعالی ر طرف نه دا وعدې دي چې موږ به تاسو ته معافي به وکړو. او د معافي د کبیره ګناهونو په توبې سره کېږي. او د توبې مطلب دا دی چې فی الحال به دغه ګناه پرېږدي، په تېر شوي وستا ندامت او خپېمانتیا به وي او آینده به د نه کولو ستا کلکه او پخه اراده وي. وندخلکم مدخلا کریما، وندخلکم او موږ به داخل کو تاسو لره مدخلا کریما. مدخل دو معنی راځي، زید داخلولو، کریمن عزتمندو، مراد نه جنت ته، جنت د عزت زید او یا مدخلن معنی ادخالن، دا داخلول بچی دا به د عزت داخلول وي. اصل کې جهنميان چې کله جهنم ته داخليږي ډېر په بېعزتۍ سره او ډېر په زور سره به راکاږي، فرشتې او بوزي به د شاته نه فرشتې شړي به، او جنتیان چې دي نو جنت به ډېر په عزت انداز کې جنتیان به جنت ته داخل کړی شي. یو مطلب دا دی چې کله دی جنت ته بوزي نو دا بوتل به د عزت وي. لکه څنګه چې تاسو یو میلمه ډېر په عزت سره کور ته راولئ او ډېر په عزت سره کور ته داخل کړئ، دارنګې دا جنتي به جنت ته په عزت انداز کې جنت ته ور داخل کړی شي. او بله معنی دا چې جنت په خپله د عزت ځای دی، نو دی به داسې ځای ته لاړ شي چې ځای به د عزت وي. دواړه معنی هم جمع کولی شو، داخلول به هم په عزت سره وي او جنت هم د عزت ځای دی. مدخلا کریما، هغه ځای د داخلولو د عزت او کریمن معزز انداز کې به دی داخل کړی شي. که چېرې تاسو ځان ساتئ د لوی هغه ګناهونو نه چې تاسو منع کولی شئ د هغې نه، موږ به وریجو تاسو ته ګناهونه ستاسو او موږ به داخل کو تاسو لره هغه ځای د داخلولو عزتمند ته.